ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. رب العالمین په دنیا کې یو څو غرونه برکتی ګرځولې دي. یو په هغه غرونو کې په مکه مکرمه کې غار جبل نور دی. دا اول برکتی دی ځکه د دې په دې سر کې یو غار دی، هغې ته غار حرا وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه غار کې خپل عبادتونه کړي دي او په دغه غار کې ورته پیغمبري میلاو شوې ده. او د قرآن شریف لومبي آیتونه اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیتونه نازل شوی. نو پدې وجه دا غار او دا غر برکتی دی. په مکه شریفه کې یو بل غر دی جبل ثور وته وایي. دام قیمتي غر دی او برکتی دی. ولې؟ ځکه حضور پاک مبارک چې کله هجرت کاو نو پدې کې 3 شپې تیرې کړې دي. 3 شپې د پیغمبر په دې غار کې تیرېدل، دا د الله تر طرف نه بیا حفاظت وشو. د غار په خوله کې الله یو اونه زرغونه کړه. په اونه کې خدای پاک کمتره راوسته ځنګلي، هغې پکې جاله جوړه کړه او جولاګي پکې خپل کار وکړه چې خلکو ته پته ولګي چې دې غار ته څوک دننه شوي نه دي. ځکه کمتره ناسته د جاله پشته، د جولاګي جال شته او کمترې ګیم اچولی. او د قرآن شریف آیتونه هم په دغه غار کې نازل شوي دي چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویرېد چې اسې نه په حضور پاک یېرېدلی او په ځان نه چې څوک تکلیف ونه رسوي. نو الله پاک بیا آیتونه نازل کړ. لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. په دې غار کې دا الفاظ ویلي، دا د قرآن شریف آیت دی الله پاک نازل. په فلسطین کې یو غار دی جبل تین او یو جبل زیتون، دا مبارک غرونه دي. جبل احد دا مبارک غر دی مدینه شریفه کې. ذکر رسول الله مبارک فرمای احد جبل يحبنا ونحبه. دا احد غرغه غر دي چې مونږ سره مینه کوي، مونږ مو سره مینه کوو. او رسول الله مبارک چې کله په سفر راته په دغه لار به او احد به ولید نو خوشاله بش. او دا غر به د قیامت پر ورځ اوچتای او د جنت په دروازه کې بیګدي. جبل سلع دا غر دی چې غزوه خندق وسره شوی دی. دا قیمتي غرونه دي. لیکن یو غر چې هغه نن په مصر کې دی او بحر قلزم سره تقریبا لږ نږدې دی چې هغې ته جبل تور وایي. دا هم په دې غرونو کې قیمتي غر دی. دا ولې قیمتي غر دی؟ ځکه خدای پاک حضرت موسی علیه السلام لا په دقه غر کې تورات ورکړی دی. اللہ پاک قرآن شریف کے فرمائیں وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها ب10. موسیٰ علیہ السلام چکل وادی تیہ تلار او وادی سینا وتوی
دا د بحر قلزم په غاړه لوی میدان دی د 5-6 غنټو په مزل، یو طرف ته 5-6 غنټې د موټر مزل دی، بل طرف بیت المقدس او فلسطین او هغه طرفونو سره لګېدلې د اسرائیلو سره، او بل خوا بحر قلزم دی. دا ډېر لق دق میدان دی، ځکه مونږ په موټر کې پکې سفر وکړو. کله چې مونږ پورې وتو د قاهرې نه، هلته 2 دریابونه دي، بحر قلزم دی او یو بله بحیره ده. دا 2 دریابونه یو ځای شوي دي، او یو نهر پکې انګریزانو برطانیې والا یو وخت کې جوړ کړی دی، نهر سویز ورته وایي. په دې نهر سویز یې دا 2 دریابونه یو کړي. دوی چې به په دې بحر قلزم کې په بحري بیړو کې سامان راوړو، نو بیا به د بل دریاب ته چې رسو، نو په ټرکونو کې به یې رساو، او که په بله لاره به یې راتاوو، نو د میاشتو مزل به ورته زیاتېده. نو یو وخت کې د برطانیې حکومت او د مصر د هغې لاندې، نو د برطانیې حکومت د دې 2 دریابونو منځ کې یو نهر وویسته، نهر سویز ورته وایي. نو اوس جس په هغې ځي، خو یو جس پې تلی شي، ځکه لږ تنګ دی، تنګ خو نه دی، مونږ ورته تنګ وایو، سمندر دریابونه یې 2 یو ځای کړي. نو یو جس پې تلی شي، بحري جس، غټ جس پې تلی شي، یو 2 پې په یو وخت کې نه پرېږدي. د هغې لاندې سورنګ دی، هغه سمندر دریاب ده، نهر سویز لاندې. نو په هغه سورنګ کې ګاډي لاندې ځي. نو مونږ په سورنګ چې پورې وتو، نو د هغه ځای نه ده غارې توره پورې، جبل توره پورې تقریبا 6 غنټې یا 15، ځکه لار کې پکې مونږ ودرېدلي. مونږ خو 8 غنټو کې ورسېدو، خو لار کې پکې ځای په ځای مونږ ودرېدلي، او بالکل اوس پکې ځای په ځای څه واړه کورونه جوړ شوي دي، او خلکو پکې ځای په ځای لږ پټي جوړ کړي دي، داسې جرب 2 جربه، خو ډېر لرې په فاصله. لکه یو دلته کې خلک اوسېږي، نو 400 کې اوسېږي، نو بیا ناګومان کې اوسېږي، داسې مسله ده، داسې لرې او نور کولاو دشت بیابان دی. نو د دې وادي تیه او وادي سینا اخیری سر ته چې بنده ورسېږي، نو هلته کې دا جبل تور راځي، چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام د فرعون نه قوم پورېسته. خبره ته بله جمعه انشاءالله وویم. او هلته په دې لق دق میدان کې دا خپل قوم بني اسرائیل دیره کړل. لومبې دوی ته د اوبو تکلیف راغی. وإذ استسقى موسی ربه، الله نه اوبو غوښته چې خدایا دا خود لق دق میدان دی، مخامخ خو دریاب شته بحر قلزم، او خو مالګیجنې ترخې اوبه دي. نو الله ورته وی یو کاڼی ووه په دې امسا باندې. نو چې کاڼی په کونټۍ په امسا ووه، نو فانفجرت منه 12 عینا، نو 12 کویان پیدا شو هلته. قد علم كل اناس مشربهم، 12 قوم، ځکه دا د یعقوب علیه السلام بچیو، د یوسف علیه السلام رونه، د هغې اولادو. نو هر چاته خپل ځای وښو چې ستا دغه کوي، د هغه دا کویان مه ولیدل. نورو کویانو کې اوبه نشته، صرف په یو کوی کې اوبه دي، او د سړک په غاړه ورته بورډ لګېدلی دی، بورډ باندې لیکلي آبار موسی، یعنی دا هغه کویان دي چې کوم د موسی علیه السلام د کونټۍ د غزار نه پیدا شوي. بیا یې وی مونږ اوږي یو سبه کوو، نو من او سلوا به راتلل، ترنجبین او سیسې دا به یې خوړل. نو بیا وی زمون خو دلته آبادی نشته، او دا خو نور دی. نو الله پاک ظللنا علیهم الغمام وانزلنا علیهم المن والسلوى، نو خدای پې بره وریځ راوسته، سپینه اعلی وریځ، هوا به لګېده. نو بیا وی مونږ له اوس یو قانون پکار دی چې د هغه قانون لاندې مونږ ژوند تېرو. نو حضرت موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه چې خدای زما د قوم له یو نظام پکار، یو قانون چې د هغې لاندې دی ژوند تېر کړي. په هغه یو کتاب راله راکړه چې دوی ته عبادت هم پکې وښودلی شي، دوی به عبادت څنګه کوي، او دوی به یو بل سره څنګه ژوند تېروي، او که دوی کې څوک والته کول جګړې وکړي، د هغې فیصلې به څنګه کېږي. پوره د ژوند یو نظام الله ماله را. نو الله ورته وی ډېره ښه ده، کوه تور ته راشه، جبل تور، نو ما ته یو 13 ورځې عبادت وکړه، نو زه بدل یو قانون درکم او یو کتاب بدله درکم.
نو موسی علیہ السلام لاړ کوهی تور ته وخت. تیره جمعه تاسو ته ما ویلو د دې کوهی تور لاندې هغه ځای دی چې کوم ځای کې موسی علیہ السلام سره خدای پاک خبرې کړې وې او موسی علیہ السلام له پیغمبري ورکړې. مونږ چې تلو نو دلار کې خي طرف ته دقه ځای راځي دا چې کوم ځای هغه اونه تیره جمعه ما ویلو او خدای پاک موسی علیہ السلام سره خبرې کړې نو هغه د ځمکې نه 2 کیلومتره اوچت دی هغه ځای او دا کوم ځای کې چې موسی علیہ السلام چې لیسته دا 9 کیلومتره په غر کې اوچت دی 9 کیلومتره او سخت غر دی په ټولو غرونو کې د اوچت غر دی. ما وی خدای مرګري را سره یو ما سره زوی ونیس احمد یو ما سره دیدار شاه زما د محمد زوی د محمد اجي صاحب زوی الله دې خوشاله او یو دا جامع ازهر یو طالب العلم د پنجاب امزان سره بوتلو مونږ چې مونږ ته لار اسانه شي مونږ 3 کسانو او مرګرو مشوره دا راکړه چې د شپې بخېجه دروازې ګرمي وي د شپې بخېجه نو شپه کې بزان رساوي نو سار وختي دغه ځای کې نور چې راخیږي دا غنور یو واجبہ نظارې او ډیر خلق دغه سار د شپې ځان رسي شپه کې دا غنور عبادت کوي التا. نو ما وی نه زه خو په دې نیت نظم چې د نور دا نظاره کو دا خود د نور د عبادت کوونکو سره تشبیه راځي دا نیت پکې بالکل نه کو خود شپې تلل په دې وجه مونږ غوړه کړل چې وی دروازه بیا ګرمي په کوزیدو او په خاتو کې نو د شپې به تاسو زه نو ما خو نیت یقینو که پدان دا یقینو چې زبا و میله په غر کې مزل بز سنگ ما نه خو دا 3 کالو شو پر نه پسې ګرځیدل نه کېږي وګاړي توخه جم یو مدرسې ته لاړ شم هغه مدرسه کې چې درس وکم غاړي توخه جم بلې ته لاړ شم الته چې درس وکم او غاړي تروخه جم واپس کور ته راځم ماسخوتن ګرځیدل کم دی خدای تاسو مسله او شوق مې ډېر زیات زړه مې کېده چې باراو خېجم نو مرګرو ته مې داسې کو چې یو ځای ته خذو هغه خاصان دغه ته سړی ختی شي 2 کیلومتره څخه خبره نه هغه پروت مزل دې ته بلار شو او مې زبده تلاند کینم او تاسو به براو خېجه نو ما ته چاوي چې سمند په وخم پکې مزل کېږي هلته خان ولاړ نو سمند په وخ مزل وکا بیا بر وخ نشیته بیا په پاوړوزه هغه پاوړې سنگ پاوړې دي هغه داسې پاوړې نه لري کوم چې ځان خپل پاوړې جوړې کړي هغه په غر کې پاوړې جوړې شوی دي ګټه خو دي ګټه نو یو پاوړې پټو چاته ده بل 2 پټو چاته ده بل کما ده بل زیاته ده ګټه خو دي عام خلق حکومت نه سرکار نه دی جوړې کړي د ځان د خلکو د سہولت ده مسافرو د پاره او سیاحینو د پاره نو په ګټه بلا سګ دي نو په پاوړې بخېږي اذان لګران کان ما وی زه ډیره خده په اوخ با سورلیو کو سنت به ماداشي او سلار به مراته لندشي الته د پولیس چوکۍ ده ا پولیس والا باقاعده یوازې باندې دی غیبه د خپل دلیل درکې سړی بدل درکې دا قانون دی ځکه چې غر کې ځای په نور لاریم دی نو هغه الک تلار معلومه الته ولاړی باقاعده شغی ما بوزه او دا اغوی دا حکومت 2.5 روپے اخلي هغه وته جونه وای دا اغوی روپے ته د مصر جونه وای 2.5 روپے اخلي 2.5 دا اغوی 1 روپے او زمون په باندې 3 روپے برابرې روپے په مونږ درانه ده دا غي قانون دی او چې په اوخ زوبزي په اوخ لک مزل کېږي 3 کیلومتره پیزي په غر کې نو هغه 2.5 روپے اخلي دا غوی روپے دا خدای نوم می واغش ما الله ما غوندې کمزور انسان بیا د وجود نه درون انسان بیا چې ما په کلی کې پیاده مزل نه کړی دا 3 کاله نو خدای زب بر سنگ خېجم او مې الله ستانه سوال کوم دا را آسان الله نه مې سوال وکړ اوس شپم دا بیٹریم را سره روانشت دلیل سره بیٹری و یو دکاندارو هغه مې کونټه واغشت مې کونټه را اسوام سا دا بدن سرک یو ځای کې چلاړو پیادم تقریبا یو 3.5 کیلومتره مزل کوم پیاداو دا لګ چته نو الته د خوانو والا ناست شپاوا غریب دی مسافر ته ناشته نو مې لکه مونږ له اوخرا کې مرګرو ته مې نه مونږ په اوخ نزو نو هغه اوخرا تراک نو اوخه داسې جيبغون دي شیو چې پاغه سورېدل ځان له مساله ده
هغه کې شاتم داسې یو موږی غوندې وي د کټ د خپې په شان او مخې ته م وي، نو سړی دې منځ کې پکې کیني، خپه به یو خوا بل خواړه، هغه شاته به ته د برې ډډه والي چې شاته ونه خویږي، او مخې طرف ته به دې خېټه لګېدلي چې اخوا ونه غورځېږي. نو چې اوښ ته وختم هغه سر خوړلی ځای تنګ و، زه پکې نه شم برابرېدی، زه ترې بیا را کوشم میدان خو تنګ دی، بل غټ اوښ یې راوسته، نو بیا پکې چې ور وختمه په هغه اوښ باندې بیا ستومان وم په اوښ چې وختم میدا پیاده رالخه ولې ځکه اواره لاره نه وه غرو، اوښ به کله بره خط او کله به ښکته کوزېده، دوه ځایه خو ما مې پرېوتم ځکه لاندې ترین میدان ډېر لرې اوږد، یو خوا غر دی او بل خوا لاندې ډېره جوره ده. ای خدای پاکه اوښ والا ته مې مهرباني وکړه او هغه اوښ پرېښو پړی یې غورځاو او شاته به اوښ ته ولاړو، شاته به یې ټپو، مې خدای منډه ونه وایي دا څه په مصیبت کې وړېده. یو دی چې او اوښ نیغ نه ته که نه په اواره لار بیا هم ګزاره کوي، به کله بره خطه شاته به مې ډډه املا به مې خوږ شوه، کله به د بره نه لاندې کوزېده نو خېټه به مې خوږ شوه، او کله به داسې پترسو شو ما خدای ښکته ونه غورځېږي. هغه ته مې دا اوښ دې ودروه هغه وې نه، بیا موږ نه شاته پولیس والا تپوس کوي، ډېر تنګ وم په هغه اوښ کې ډېر زیات، خو ښه وه یو ځای ته ورسېده چې ورسېد مې بس دا دی ټیک دی، وی لږ مزل شته مې بس ودرېږه بس کوشم. دا ملګري را پسې پیاده را روانو، ساګانې اخېستې، ما وی لکه باس زه خو بیا په اوښ نور نه ځم، ستړی کړم، ملا مې هم خوږېده او خېټه مې هم خوږېده، اوښ نه کوز شم لږ دمه شو، نو بیا پیاده مزل نو شورو که غر کې اوس خېج، نو زه کوم ځای خطی شم، یو پوړی په دوه پوړی به ختم او کېناستېدم به، څلور پنځه پوړی نو کې جومات کې ناستېم، الله اسانه کړه. د الله د طرف نه چې د خدای فضل او کرم نو ګرانه وه. نو ما وی دقه وخت کې د ما سوچ کې حضرت موسی علیه السلام راغی، خدای د پیغمبرانو د دې امت ته هدایت لپاره او د دې دین د خاطره او د الله د دین د خاطره څومره تکلیفونه تیر کړي، څومره نازک وجودونه نیازبین خلقو، الله ته خوښ خلقو. موسی علیه السلام دلته ختلی دی، څومره خواري کړې ده، او یوازې خو نه دی تللی چې دې ته ځان سره 13 ورځو سامان به موړي، خوراک به هم کوي که نه، د 13 ورځو اوبه به یې موړي، هلته خو اوبه هم نشته، د 13 ورځو دپاره به یې ځان سره بستره موړي، هلته خو بستره هم نشته، غر دی، نو بستره صادر د یخنۍ ګرمۍ دا به یې خامخ انتظام کړي، د خوراک او د څښاک، ځکه قرآن وایي، قرآن شریف خو دروغ نه وایي، قرآن شریف خو رښتیا وایي الحمدلله، او قرآن وی ووعدنا موسی 30 لیله واتممناها ب10، 10 شپې تېرې کړې، 10 ورسره زیاتې کړې، نو 40 شپو ته ورسېده خبره، 40 شپې ته تېری. اذ كنت بجانب الغربیه بجانب الطور الایمن، قرآن شریف یې ذکر کړی دی غر، او د قرآن شریف یې اړخونه هم ښولې دي، غربي جانب او ښي طرف ته فلان. خیر په ډېر تکلیف باندې مونږ روان شوي، تقریبا 9:30 بجې روان شوي او 3:30 بجې به راورسېدو، او په لاره باران به لا بیلو، خشته ښکلې څاڅکي به رالل، داسې باران به نو چې هغه سړی دغه کې تنګ کي، خو یو پشم به را پرېوته د څاڅکو، بیا به بند شو، بیا به یو پشم را پرېوته، بیا به بند شو، سخته یخني و بره. مونږ خو چې دی نه تلو ځان سره دغه نه وړې سویټرې میټرې، هلته چې ورسېدو نو خلک وی ګورې بره یخني ده، نو ما 2 بنین واچول، یو بنین د پاسه مې بل واچو، او دا یو رومال مې د سر د ټوپۍ لاندې کړ او مخ مې پکې وتړه، بل مې د دې د ټوپۍ د پاسه واچو، واسکټ کې مې ځان ونغښت، ځان سره څادرونه واغېستل، خو هغه مونږ نه شو ګرځولی ځکه هغه ختل ګران. زمارونو بره وختو، 3:30 بجو له تقریبا یا 3 بجې به وې چې خدای پاک په فضل بره وختو، سړی را سره چې بره وختو نو بره یو جومات ته راکوټې شان جومات، کوټینی جومات ته دومره وی لکه زمونږ د دغه دیوال نه رستنې پورې ستنې نه دی دی پورې ډېر راکوټې جومات. یاره ګمان کومه چې داسې یو طرف بس 20 فوټه یا 25 فوټه او بل طرف به 15-16 فوټه راکوټې جومات بس، او هوا لګېده چې بل شان یې هوا لګېده، او باران به چپه شو بیا به بند شو، په جومات وردن نشو.
یخنیم کېده وجودونم خوږېدل بلا مزنم کړ. نو ملګرو ته مې په دې جومات کې ډډه ووهه سار به سره ګور. نو یو خوا جومات دی بل خوا د عیسایانو چرچ دی، د مسلمانانو جومات. عیسایان هم دغلته ځي، د عیسایانو عبادت خانه ده، بس یو بل ته مخامخ دی، لږه فاصله ده، لږه غوندې اړه خو معمولی شان. او بلا جانمازونه جومات کې پراتو، هم راواغېستل سر تم کېښودل، دروازم بنده کړه، ځکه یخه هوا راتله. ملګرو ته مې لږ یو ګنټه نیمه دمه شی، نو بیا به یو دوه رکعاته هر څونه چې وس کېږي لږ مونځ به پکې وکړې دې ځای کې، ځکه دا ډېر قیمتي غر دی. دا هغه غر دی چې دلته موسی علیه السلام سره خدای پاک خبرې کړې. او بیا قوم زه درته اوس وایم چې دلته نور څه شوي. نو هلته کې مونږ هغه شپه تېره کړه ګنټه نیمه، بیا پاسېدو اودسونه مو کړل او مونځ هم پکې وکړ. بیا مو لږه ډډه وواله هسې د خوب دپاره نه، بیا انور راوخت. نو دې جومات لاندې غار دی، د جومات نه چې بهر ووتو رڼا ولګېده نو لاندې کوشو. نو هغه غار ته وردن نشو چې کم غار کې حضرت موسی علیه السلام رب العالمین ته 40 ورځې شپې عبادت کړی. سړی حیران شي چې خدایا دلته موسی علیه السلام څنګه وخت تېره، الله دلته کې څنګه عبادت کړی دی. الله بس چې تا سانه کې نو بېله خبره ده، یعنې په عقل ډېره ګرانه خبره ده. ځکه لاندې په پوړو مونږ ورکوز شو او غارم راکوټې غارو، دومره غارو چې کټ په کیله په خوارې ځایږي، سړی پکې خپې غزولی شي، پکې چې سملې نو خپې پکې کولاو غځېږي. او لږ شان پلن دی او 2 کسه پکې سملاستېدی شي، یعنې داسې د 2 کټو یا 1.5 کټ په اندازه به پلني، او د کټ نه به 115 لېشتې یا 100 لېشتې به اوږدي. هغه غار کې مونږه لږ وخت تېر کړ، پکې کېناست. الله پاک موسی علیه السلام ته وی دی غار ته راشه. نو په دغه غار کې حضرت موسی علیه السلام 10 شپې تېرې. نو روح المانی کې د دیلمی په حواله یو حدیث نقل نه، اگر چې زموږ علما د دیلمی روایت ته ډېر زیات دغه نه ورکوي، تقویت نه ورکوي د دیلمی روایت. نو هغې کې دي چې کله موسی علیه السلام 10 شپې تېرې کړې، نو بیا خدای پاک سره خبرو اراده به وه د ملاقات. نو د مسواک ومږه، نو رب العالمین ورته وی دا مسواک دی ولې ومږه؟ د روجهدار د خولې نه یو سام غوندې دی. مسواک دی ولې ومږه؟ د روجهدار د خولې خوشبو دا خو په ما د مشکو د خوشبویان هم خشته لګي. نو 10 ورځې بیا دوباره نورې روجې ونیسه، 10 ورځې دې ونیوې، 10 ورځې نورې روجې ونیسه. دا د دیلمي په حواله روح المانی دا حدیث او نورو کتابونو نقل کړی. خو چې کم نور علماو یغوی د دې مسواک د مږلو ذکر نه کوي، خو بس 10 شپې دي قرآن شریف کې الله فرمایي، او 10 وسره خدای پاک زیاتې کړي. فتم میقات ربه 40 لیله، د خدای سره چې کم وخت مقرر کړی 40 شپې یې پوره کړي. 40 شپې چې موسی علیه السلام دلته پوره کړ. هلته یو بل غم پیښ شوی دی، خو هغه به راته بله جمعه ویم انشاءالله. هلته سامري څخه جوړ کړی چې موسی علیه السلام خو د خدای ملاقات له تور ته ختلی دی او خدای دلته راغلی دی. قوم هلته د سخي عبادت شروع کړ. موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي. 40 ورځې چې موسی علیه السلام کله پوره کړلې، نو الله ولا تورات ورکړ، په تختو لیکلې تورات. ګوره څومره ګرانه ده دا تختې به ځان سره په 1 کیلومتره غر واپس راکوځئ. قسم دی هغه ختلې بیل ګرانو او کوزېدلې بیل ګرانو. کوزېدل خو د په خپله د 1 کیلومتره مې بغیر د اوښ نه راکوشم، او کوزېدل ګران په دې چې کونډۍ به دې خوږېږي او دا پتونان او دا سپینې به دې خوږېږي. زه چې ویښ ته راورسېدم یو 2-3 دمې مې پکې وکړې، خو چې ویښ ته راورسېدم یقین وکړه ما دا نه وي چې دا خپې زما خپلې دي. داسې کوږ کوږ بتلم راتلم، یو طرف نه یو کس نیولی وم، بل خوا مې کونټۍ نیولی وم. نو الله ولا تورات ورک. نو چې الله تورات ورک او الله ورسره بیا خبرې وکړې، یو ځل خو یې ورسره مخکې خبرې کړې وې لاندې، یو ځل یې په دې غر د پاسه ورسره بیا خبرې وکړې. نو د موسی علیه السلام په زړه کې شوق پیدا شو. د الله خبرې خو خوندورې، خشته ښکلې وي، مزېدارې وي.
نو موسی علیہ السلام فوراً وی رب ارینی انظر الیک، خدای ما ته ځانم لږ وښایه چې دې ووینم. خبرې څومره ښکلې دي او څومره ښایسته او مزېدارې خوندورې دي، نو الله ته به څومره ښکلې او څومره ښایسته وي. حدیث کې راځي ان الله جمیل یحب الجمال، خدای پاک ښکلی دی، ښایسته دی او ډول او حسن یې خوښه مي. خدای ما ته ځان وښیه. الله وی لن ترانی، ته ما نشي لیدل، دی دنیا کې لیدل ګران دي، ما نشي لیدلی، او آخرت کې به انشاءالله مونږ ټول خدای پاک وینو که خیر انشاءالله. ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، مخونه به خدای ته ګوري او دا مخونه به خوشحالي تر و تازه چې په دې مخ موږ د رب العالمین ملاقات وکړو. یو روایت کې راځي چې کله جنتیان خدای پاک جنت ته داخل کړي نو یو میدان دی، په هغه میدان کې به دا ټول جنتیان راغونډ کړي او دا جنتیان به د دنیا د یوې هفتې په مقدار په دغه میدان کې راغونډېږي، لکه د جمعې مانځله چې موږ جومات ته راځو دا به راغونډېږي. نو رب العالمین به ترې تپوس وکړي څوک به د نور په کرسو ناست دي، څوک به د یاقوت په کرسو ناست دي، څوک به په مختلفو د هیرو جواهراتو په کرسو باندې به ناست دي. نو الله به ورته وي جنتیانو څنګه یې؟ خوشحاله یې؟ الله ډېر خوشحاله یې. ستا حمد څه نعمتونو کې کمی شته؟ نه الله هر څه میلاویږي. داسې څه نشته چې موږ محسوس کړو. بیمارو نخلا دلته خو سړی په مال دولت خوشحالي، خو ټینشن غم پریشانی بیماری د مرګ یاره دا قصې پیسې وي، هلته خو داسې نشته. اس غم، اس فکر، اس ټینشن، اس پریشانی دا پکې نشته. نه بیماری شته، نه ډاکټر شته او نه مریض پکې شته، نه ستړیوالی شته او نه پکې سړی به اسې ډډه والي، خو داسې بلی لکه د دنیا چې سړی ستړی شي. جامې به بدلی خو د خیرنتوب د وجې به یې نه بدلی، اسې د خوند دپاره لکه ناوي خو جامه خیرنه نی او د خوند دپاره یې بدلی را بدلی. یا یو سړی ستړی نی او اسې بالغ ته ډډه وي د خوند دپاره. تیاره پکې نشته، ټوله رڼا رڼا ده. د خوراک څیزونه چې څه ستا زړه غواړي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې څه د خدای نه غواړي وړه کې د څه تېرېږي الله به یې درله درکوي. نو هلته څه کمې دی؟ بندگانو وایه که نه؟ او خوراک به څنګه نزلا من غفور الرحیم، ټول به د خدای میلماني. یو سړی د میلمستوب جون چې بل شانتي، یو د خپل کور روټۍ، یو د میلمستوب روټۍ. نو هر وخت چې جنتي روټۍ خوري میلمه به هر وخت، او میلمه به د چی؟ د رب العالمین میلمه به. خدای دې زموږ نصیب کړي انشاءالله. موږ له به خدای راکړي که خیر، موږ له خدای ایمان راکړي. بس غرونو د ګناه نه ځان ساتئ، نیکو ته توجه کوئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په دایره کې کوشش کوئ چې ژوند تیر کړئ، او د عالمانو سره مینه ساتئ، خبرې اورئ، دین ته زده کوئ، تقریرونه اورئ، جمعات ته راځئ، ذکر کوئ. خدای پاک باقي مونږ خو هغسې نشو کولی کوم چې صحابه کړي دي. شیطان کمزوری یو مونږ او بل خوا نفس دی، خو د خدای نه غواړئ چې خدای مونږ له جنت راکړي. اللهم انا نسأل الجنة ونعيمها وما قرب اليها من قول او عمل. رسول الله مبارک بدا دعا کولا خدای مونږ له جنت راکې، الله د جنت نعمتونه راکې، خدای هغه خبرې او هغه کار را نواله چې په کوم خبرو په کوم کار سره جنت ته رسي. دا دعا به کو. نو اینس نعمت وګوره که څه کمی وي الله هیڅ کمی نشته. وی وګوره کنه وغواړې که څه الله څو غواړو مونږ چې څه غواړو ملاویږي. نو رب العالمین به تخپل ځان او خیدیدار د الله به وږي. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. نو چې دوی الله ته وګوري کنه، نو چې په جنت کې څومره زرګونه کاله تیر کړي دي او د جنت خوشحاله تیر کړي دي، ابد الله د یو سکند په دیدار د خلکو نه یېري شي. دومره به د خدای په لیدو کې خواندي، دومره به خواندي. او چې واپس راشي د خدای د لیدلو به په دوی یو اثر پیدا شوي، دوی به نورم ښکلي شي او خوشبویه به تیزي. نو چې کور ته راشي نو ښځې به ورته وي، حورې به ورته وي خپلې ښځې، وي ته خو نن ډېر خشته. د بخاري شریف حدیث دی، مسلم شریف، د ترمذي، وي ته خو نن ډېر خشته، ډېر ښکلی، ډېر خوشبویه. داسې چل شوی دی. نو دی به ورته وي زه به خشته نیم، زه به ښکلی نیم، زه به خوشبویه نیم. رأینا الرب عز وجل الجبار، من خپل الله لیدلی دی.
مونږ د خپل رب سره ملاقات شوی دی او چې الله سره ملاقات وشي او مونږ ته واپس کیږو نو د هغې سر به په مونږ نه پرېوځي. یو سړی چې د ګلونو باغ ته لاړ شي او د ګلونو په هغه خوشبویه کې یا تاری په دکان کې وخت تیر کې او دی واپس راځي نو د هغې هغه اثر پې پرېوځي که نه پرېوځي؟ نو دقه رنګې د رب العالمین هغه د ملاقات اثر رابه نو خوند دی. نو حضرت موسی علیه السلام الله ته رب ارنی ما ته ځان وښایه درته ګورم. وی لن تراني ما نشي لیدل. نه الله مهرباني وکړي ما ته به ځان ښیې. خبرې دې ډېرې ښکلې دي ښایسته دي. الله ته به څومره ښکلې ته به څومره ښایسته. رب العالمین ما ته به ځان ښیې. نه ښیې به. موسی علیه السلام خو جلالي مزاج انسان و. الله وی نه اخره کې الله ورته وی ښه یو کار وکړه زه دې غر ته ځان یو معمولي غوندې جلک ښیم ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. دې غر ته لږ غوندې ځان معمولي یو جلک خپل خیمه نو که دې په ځای ټینګ شو ته به مې بیا ووینې او که غر ټینګ نه شو ټوکړی شو ته به مې څنګه ووینې. دنیا کې هغه طاقت نشته آخرت کې به انشاءالله په سترګو کې هغه طاقت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قرآن شریف کې الله فرمایي چې الله پاک معمولی د خپل نور یو جلک غر ته وخو غر ټوکړي ټوکړي شو ټوټې ټوټې شو او موسی علیه السلام باندې هیبت راغی بېهوشه پرېوت. هغه غر ته نن سبا جبل دکا وایي. هغه د کوه تور نه چې سړی را کوزیږي نو په لاره هغه ټوکړې ټوکړې پروت دی. داسې وړې وړې ټوکړې وړې وړې خو نه دي غټې دي مونږ ته د غر په نسبت وړې ښکاري. دا یې زما د دې لاس په اندازه 2 ګزه مربع یو ګز مربع 3 ګزه 4 ګزه 2 فوټه 3 فوټه دا یو ټوټه په ځای پرتې دي. څه نه شګې جوړې شوې څه نه زرې جوړې شوې. هغه شګې زرې خو 3.5 کاله تیر شو هغه خو به باران او اوبه وړي خو خبره خلاصه ده خو کاڼي پراته دي په ځای شګې زرې نشته. نو دغه کاڼي ګز مربع 2 ګزه مربع 2 فوټه او فوټ مربع داسې ګډ وډ دا ځای په ځای پراته دي. سړی حیران شي چې دا لکه څنګه چې سړی دا یو کاڼي ماتوي ټوکړې ټوکړې یې کړي دقسې ټوکړې ټوکړې پروت. نو ما غالک نه تپوس ما په شک راغی نو غالک ما ته بل غر خو دغه غر دی نو ما هغه ته وخاندل مې دا خروغ دی قرآن شریف کې خدای پاک وی ټوکړې ټوکړې مې دا معلومیږي. بیا چې لاندې م تپوس وکړو نو خلکو یو واقعي هغه نور ملګرو وی دغه غر ټوکړې ټوکړې شي. زمانو موسی علیه السلام هغه بس پوه شو بیا چې واقعي ما کې دلته هغه طاقت نشته په دې ځمکه د اسمان لاندې چې د رب العالمین ووینم. خو یاره هغه الله چې خپل نورانیت غر ته ښکاره کړ او غر ټوکړی شو. نو اوس هم که یو سړی بجلی ته نه ګوري بلف ته نه ګوري او بلف پړق ناري کې نه سترګو کې هغه پړق وي که نه هغه شوق د موسی علیه السلام سترګو کې پاتې شي. تورات یې راوړو قوم له یې ورکړه خو چې قوم له راغی او تورات یې قوم له راوړو نو قوم په غم اوړېدلی و قوسنګ په غم اوړېدلی و. قوم د سخي عبادت شروع کړی و. په دې قوم کې یو کس و سامري. دې سامري دوی چې کله د فرعون د علاقې نه راتلل نو د هغوی نه کالي غوښتې هغوی ته یې بانه کړې وه چې زمونږ کې خادي زمونږ له کالي راکړئ ولې مونږ به د شپې وځو نو مونږ به خامخا ځان ته رڼا کوو. نو دا د فرعون قوم به وایي چې دا رڼا ده څه ده دا جوړ تختي څه نو مونږ به ورته ووایو چې مونږ کې خادي ده واده دی نو دوی به راباندې شک نه کوي. واده واده له به بار وتل واده به بار مناوه. نو کالی تی په سوال غوښتي نو چې موسی علیه السلام کوهی تور ته لاړ نو سامري ورته وی دا کالی راکې چې دې سنبال کم دا خو د ګناه دي او چې موسی علیه السلام کله راشي نو بیا به تاسو له هغه چې څه فیصله وکړه به کوو او پردي دي. هارون علیه السلام هم هغه وی او بالکل دا کالی مې استعمالوي دا د فرعونیانو کالی دی او د ګناه کالی دی دا راغونډ کې. نو چونکې سامري زرګرو نو هغه له ورکړل چې دا ځان سره محفوظ کا. نو سامري څه چل وکړ هغه ویلې کړل او یو سخی ته جوړ کړ قالب یې جوړ کړ په هغې کې ورواړو لو سخی ته جوړ کړ. د سامري جبریل علیه السلام او د هغه اس لیدلی و
ګوره موسی علیہ السلام چا وپاله؟ فرعون. خدای دې پیغمبر جوړ کړ او د دې سامری نوم موسی دې چا وپاله؟ دې مور غرزول د دریاب په غاړه، ځکه فرعون به ماشومان وجل. قصه به درته بیا وکړم انشاءالله. نو جبریل علیہ السلام براته او دا سامری لوی کړی. نو عجیبه ده و موسی الذی رباه جبریل کافر و موسی الذی رباه فرعون مرسل. وی هغه موسی چې جبریل علیہ السلام تربیت وکړه داغه نه کافر جوړ شو، هغه موسی چې فرعون او پالو تربیت ولا ورکړه داغه نه خدای پیغمبر جوړ کړ. دا الله قدرتونه. نو جبریل علیہ السلام چې با په کوم اسراته د سامری لا دله به خوراک ورکو په به ورکول، نو دا هغه اس چې په کوم ځای خپکه خو د ناغزه به شین شو زرغون بشو. نو د سامری چې په خبه د پیشو نو دوی چې دی خوره کې خو څه چل شتا، نو هغه خوره ځان سره ساتلې و. نو چې کله هغه سخی جوړ کو هغه خوره پکې ورويشتا، نو سخی چغه جوړه. نو سامری خلق ته وی موسی ته خدای له کوه دور ته خدای دل تراغله. نو خلق د سخی عبادت شروع. هارون علیہ السلام ډیر وی خلق نه من ورکنه وی مونږ سره خو ډیر شو د لوس کړو. نو سلويخت ته خبر او رسیدا خدای ته رخصه د ګرځي واپس خدای دل تراغله. نو خلق د سخی عبادت شروع ک قرآن شریف وای وی تاسو اتخذتم عجلا سخینا خدای جوړ ک ظالمانو. چې موسی علیہ السلام څنګه راغی قوم سخی ته په سجده پراتو وی داسې اوس چته کېږي. لاول خرور سره په جګړه شو. هارون علیہ السلام مشرورو 3 کاله د موسی علیہ السلام نه مشر او موسی علیہ السلام چې خدای پاک پیغمبري ورکړه نو د خدای نه دا سوال وکړ وی الله زما جبه کې خو فصاحت نشتا، فرعون سره بس خبرې کول غواړي، زما رور هارون هو افصح مني لسانا، دا جبه زمانه خشته ده کولې ده هغه فصیح سره د انسان دی. نو اما سره مرګري کا ام وزیر می کا مرګره می کا وې دا ټیک شو سنشد عدد کما اخیک وستا لاس مستا پرور مضبوط کا دستارور ممتاله پیغمبر کا. نو هارون علیہ السلام غریب نصیحت کړو او موسی علیہ السلام خو غصه نه کو. نو فورا اونیو دا لاس نو د دې زنه نه اونیو او اطلاع تاخذ یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی وې دا ما ګیرو سر دی ولی اونیو ما خپل وس کړی دی کنه. نبی سامری رونیو وې دا دې سکړی دی. بس موسی علیہ السلام چې پستر ګرو وسته بس هم تیار شو او بیا وتوی وی دا دقه سه کلمه ویل کړل او اخذت قبضه من اثر الرسول د جبريل علیہ السلام دغه خپې د اس هغه خورم پکې واچولا. نو هغه سره دا چل پکې پیدا شو. وی خو تاسو وای چې دا خدای دی ای بنی اسرائیل ای ظالمان تاسو خدای د فرعون نه اخلاص کړي. فرعون خدای د شرک او کفر د وجه خدای هلاک کړ. هغه سره خدای ما مقابله پدې شي. نو ظالمانو تاسو بیا دل تر سخی عبادت شروع کړ. نو هغه خیر واغشتو الالیک او اوره وتورته کې وې دې سوزوم کدا خدای ایمان رضان خلاص. نو بنی اسرائیل خو پوه شو چې موږ نه غلطی شوه او سامری ته وې زستا سزا دادا چې ته بلا مې ساس ته بچغه وې چې مال غوته مراوړ. نو پاغه خدای د خارخ او د سخو دانو بیماریو لګوله په وجود نه نکیر او خطه او سخا دانه پر او خطه که چا بغوته نه مال غوته مراوړ غوره هغه کې خدای سامری مردات. بیا الله غصه شوی وی دې قوم سره سوکم الله وی دوی سره ما سونه احسان وکړه. دی بچغه والے چې خدای د فرعون را باندې ظلمونه کوي، فرعون را باندې کارونه کوي، خدای د فرعون نه مخلاص کا. نو ما تر اخلاص کل چغه به وال د دې بچی به وجل هغه فرعون چې ردی ماشومان وجل دي علال کړي دي ولا ماشومان. نو هغه فرعون می ولا هلاک کړ دي دستر ګلوان نه می هلاک د او لکو قوم سره می هلاک کړ. وادي تیه ته میرا وستل په وادي تیه کې می ولا ترنجبین او ملزان او سیسه ولا ورکړ. اوریاز می پیدا پاسا کړه او به می وتر وسته کتاب می ولا ورکړ نعمتونه می ولا ورکړ او دی بیا د سخی عبادتو کو مرتد شو. اوس بس کو وی فقتلوا انفسکم او ځان مړکی. دا مرتد سزا دار چې یو بل وجه اوس بس دی په توبه نه مسلمان نه کی یو بل وجه خدای یو بل بس څنګه وجه نه بس علاج دا بل علاج نشته.
که نه کی ټولو باندې سزا خدای راولي. اوریاس خدای راوسته سنگ به یو بل وجنی پلار زوی بس ویدا د ما کار دی الله کار دی. اوریاس خدای پاک راوسته پاغه اوریاس کې دوی غیب شو او بس تورې واغشتې وي غزارونه په یو ورځ ته خدای او یا زره مردار کړل مړه شو په یو ورځ باندې او یا زره مړه شو. بیا هم الله غوساو رب العالمین بیا هم غوساو دا غریب بیمار به خیر دی کینه او په اطمینان کینه او په قلا. رب العالمین بیا هم غوساو. نو موسی علیہ السلام څه چلو کو د قوم نه او یا کسان واغستل وې دې چې کوه تور تلار چې خدای ته لګا جړاو کو کوه تور تزو چې الله او په بیا دومره داس پیرو چې دی موسی علیہ السلام ته دا تورات د اسنه چې د خدای نه دا تعالی کړي یعنی دونه معجزې اولیدې دومره معجزې اولیدې دشمن خدای د ستر وړاندې هلاک ترنجبین او سلوا او اوریاز ارس او بیا وی دا به تعالی کړي. خدای خپه دی هغه ظالمانو الله خپه دی زه چیزو چې خدای ته لګا جړاو کو نورم او تاسو بخپله به خدای ته ویم چې الله وته وایي چې دا ما د ما کتاب دی. نو کوه تور ته یا کسان لاړه نو خدای ته جړاګانې وکړې یا الله وی دا ظالمان خو دا تعالی کړي. نو خدای پاک هغوی سره خبرې وکړې دا زما پیغمبر دی دا کتاب ما ورکړی یقین راغی. نو چې یقین راغی بیا څه وایي هغه خلق چې پکې نیکانو چې بوتلې وی ارنا الله جهره وی مونږ ته خدای وښایه اسنه چې دا خبره د خدای نه دا ظالمان خدای راته وښایه چې ښکارې وینو. نو بس چې وی سنگ خدای راته وښایه او د بیا د خبره د خلینه اوخته نو بس مضبوطه زلزله ګلس پر راغی خدای دا او یا وړل تمړه غونډل شو. موسی علیہ السلام خدای ته په جړا شو یا خدای پاکه یو د سرور قمقلو خبره وکړه ټول دې مړ کړل. یا خدای اوس قوم له څه جواب ورکوم وای بچ زموږ مشران دې بوتله تر مړ کړل. خدای دا جمدی کا یا الله دا جمدی کا دا په کوه تور کې. نو خدای پاک واپس جمدی کړل. ورسونه معاملې په دې غر کې شوی نو چې واپس جمدی شو بس بیا خو یقین راغی وی باز زموږ توبه. نو واپس موسی علیہ السلام سره راغله. دا څونه مبارک غر دی په ټولو غرونو کې د دې نه غټ غر مونږ لري. د دې غر نه چې راکوشي لار کې د هارون علیہ السلام قبر دی یو غونډه ده د ځمکې نه لږه غوندې اوچته ده په هغه غونډه د حضرت هارون علیہ السلام قبر ده. موږ جوړمبیت د هارون علیہ السلام قبر نه ورل یو وړه غوندې کچا کوټه ده پټې نه کچا کوټه ده د ګټو د خټو او په هغې کې د هارون علیہ السلام قبر دی او څه غلافونه پې خلکو د پاسه اچولې دي کچا ځای دی لاندې ځمکه هم د خاورو ده جانمازونه او دا څیزونه پکې خلکو اچولې او یاره ته یقین په خدای او که جومات کې ناست یم چې اثرات انسان محسوسوي هلته. زه خو جومات کې ناست یم دروغ درته نه وایم یو خبره مې خولې له راله درته بیا وکړم. زه خو چې د هارون علیہ السلام پیغمبر دی قبر سره کېنه هغوی ورته بورډ هم لیکلی دی آثارو قدیمه او تحقیق سره دا خبرې ګورې ثابت دی نور حقیقت نه الله خبر دی. نو مونږ چې زه خو چې کېناستم په خدای یقین وکړه یو منټ دو داسې خوشبو را باندې ولګېده چې زه حیران شم. نوه خوشبو ناګانه د خوشبو یو جله غوندې راپورته شو یو دوه درې منټه بیا خوشبو ختمه شو. هارون علیہ السلام دغه یې لګولې دی هم اوچت دی هغې ته منبره خیږي او د هغې نه لږ غوندې په فاصله داسې 1 کیلومیټر 2 کې د صالح علیہ السلام خبر صالح علیہ السلام پیغمبر د هغه قوم خو هغه په مکه تبوک ته چې دی هلته قرا صالح دی چې دا قوم خدای هلاک کړ. نو صالح علیہ السلام هجرت وکړی علاقې ته راغلی دی تاریخ لیکلی دی. نو دې علاقه کې بیا صالح علیہ السلام وفات شوی دی او د هغه قبر هم یو غونډۍ ده د هغه غونډۍ د پاسه دا ټول یو ځای دی دا کوه تور او هغه د کوه تور په ویخ کې هغه ځای چې کوم ځای کې موسی علیہ السلام سره خدای پاک پیغمبري ورکړی سین کاترین وته نن سبا وایي او د موسی هارون علیہ السلام قبر او د صالح علیہ السلام قبر یو خوا لک په فاصله کې بحر قلزم دی او دا غر دی او بل طرف ته فلسطین او د اسرائیل علاقې راځي
او موسی علیہ السلام کم دے دفن دے نو دا قبر نه معلوم. صرف دومره ده چې بخاری شریف کې یو حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی کله چې د موسی علیہ السلام د مرګ وخت راغی نو د الله نه سوال وکړ وی الله ما بیت المقدس ته نږدې کال ته مې مړ کا چې دومره بیت المقدس ته نږدې لکه یو سړی چې کاڼي ولي او بیت المقدس ته رسیږي نو خدای پاک هلته بوتلی دی او د سرو شګو یو غر دی یو ډیری ده د هغې سره خوا کې دفن دی د لاره په غاړه. حضور پاک فرمایل لو كنت سموي که زه هلته اوس دې وخت کې وي نو ما بیا درته قبر خولی چې دلته قبر دی د دې سرو شګو د ډیری سره خوا کې د لارې په غاړه. نو د دې حدیث ته معلومیږي چې موسی علیه السلام د مرګ نه مخکې بیت المقدس ته تللی دی بیت المقدس او هلته کې هغې ته نږدې د لارې په غاړه د سرو شګو چې کم غر دی او ډیری ده هلته کې وفات شوی دی او هلته دفن. نور چې څه حالات ما لیدلی دي آینده جمعه کې به درته ووایم. صرف دې جمعه کې یو خبره درته